أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منا إلا له مقام معلوم یو سلسلور شپیت آیت سورة الصافات کے وما منا ونشتد زمون ایسوک الا له مگرشتد داغد پارا مقام معلوم مقرر زیم وَإِنَّهُ يَقِنًا مُنْغَا لَنَحْنُ الصَّافُونَ خامخا صفونه جوړون کیو د الله په مخ کې وَإِنَّهُ يَقِنًا مُنْغَا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ خامخا تسبیح وین کیو درې آیتونو درې وړو مضمون یو دی امام قرطبی رحمه الله لیکي چې دا قول د ملائکو دی د الله تعظیم کې ویل دی ها او انکار کی هغه چې د دې عبادت وکړي شي د الله سره دې کې داغي د عجز اظهار دی داغي د بندګۍ اظهار دی پکې ها چې مونږ بندگان یو مونږ د الله مخ کې لاس پناه مولاړو تاسو غلطي کوي چې زمونږ عبادت کوي دا درې آیتونه داغي په بندګۍ باندې په عجز باندې په عجزه باندې دلالت کوي مقاتل یو دروغجن محدث دی مفسر سید هم محدث دروغجن دی هغه د درې آیتونه هغه وخت نازل شو چې نبی سلام سدرۃ المنتهى کې جبريل داغه نرست شو نبی سلام ته اهنا تفارقوني ته دې ځکه ما आवाज پر دې دا د پر خودو زه دې ناغه ته ما استطيع ان تقدم عن مكاني جبريل ته طاقت نه لرم چې د خپل ځای نو خوځم د نور مخ کې نشم ته مخ به ته आवाज زه نه دا آیتونه بیا جبريل ویل کنه سو مفسرین زنه داسي وي چې وما منا له مقام معلوم زمونږ یو خاص ځای مونږ دغه نه بر نه شوتله اسی زما سره یو ذهن ته خبر رااله پرختې سره چې الله پرختو سره خبرې کوي نمیاس کې پرده یې کنه قران نه دا معلومیږي کنه هغه باندې به هوشم راځي کنه بیا هوش کې چې الله وسوي ماذا قال انفا خبر ذهن کې ونی ها نه چې اسه الله ته وی چې انی جان فی الارض خلیفہ څنګه به د مخامخ کې نه ولي دې ځای کې دې ځای په دا پوینټ ویل پګاری بیا دا ډېر خپل واضح کیږي خیال هم دې شیطان مغه ته مخامخ نه چې هغه ترانه شوی مخامخ خبر نه دي شوی ګوره چې پر اختو سره نه کې ابلیس سره څنګه مخامخ کوي دغه ځای کې زموږ ذهن کارونه کې یو خدا وي چې ګوره جبیل بر نه شیدلې دا پردونه دی خو کلام کیږي کبر اعظم زما وزر سوزي او اس قدر بوکا کې د مودا پوینټونه یې دي ډایرکټ پر اختو له خبره د وਹੀ په ذریعہ ورکړل دي ور باندې پوښي فیس ټو فیس هغه الله لیدل نه دی ګوره دا الله پاک یو نقطه ذهن تر اوسته و ها ابن جوزی وی چې الله دلته ملائکه مبارک خبر ورکي د فرښتو د حیثیت متعلق د جبريل بیان تدبر ولوي تدبر قرآن والا حدیث سره انتهایی بد معامله کوي انتهایی بدر د امام بخاری ته وي د خپل شرح د صحیح بخاری د وجل انتهایی بے باکه د حدیث متعلق دی وغامدي تقریبا یو شی دی بل زمون د دین د یو قسم کرکه ده کچایلم ولې د کتابونه بالکل نه ګوري زیاته به درسه ولي شپاړس ولس کاله د سم استاد شاګرد نه کړی کنه صحیح کتابونه سره جو وي دا بالکل دا نه ګوري د درو آیتونو کې 64 65 او 66 عجز د ملائکو بیانېږي او دلیل نقلی پیش کیږي د ملائکو طرف نه دلیل نقلی پیش کیږي ملائکو طرف نه رد په مشرکین بالملائکه باندې رد بده طریقه باندې چې تاسو معبودان کم ملائک چې تاسو غنئ چې موږ معبودان دي نعوذ بالله هغه د گمراه کولو نه عاجز دي او په ذات خود د الله مخه ته عاجز دي لاس پناه مولاړي دغه تسبیح وي دغه عبادت کې دغه مونږ کوي او په خپل مړه چا بندگان دي عبادت دي تاسو دغه نه ته خدایان جوړ کړی دي داغي بیان وګوره الله چې په کمزې کې نولي او درولي هغه داغه نړک نشواله اتاره ته خدایان کړی دي ته داغي خپل بیان ورمنه دی بارکه بذات خود
امام طبری میں وما منا الا له مقام معلوم وهذا خبر من الله عن قيل الملائکه الله خبر ورکړي د ملائکو دغه وینا په باره کې چې هغه وایي وما منا معشر الملائکه موږ د پیریان موږ د پرختو دا ټولګي چې د الا من له مقام فی السماء معلوم مگر داغه د پاره یو ځای د مقرر په اسمان کې هغه د پاره یو ځای مقرر دی عائشہ بن روایت نقل اکثر مفسرین لیکلي حدیثو کتابونو کې مشته مسروق بن الاجدع باره کې ډېره مشهوره کیسه ده مونږ وادي سره چې کله علوم القرآن مونږ وی کنه او مناهج المفسرین ماستر کې زمونږ استاد ویل ته کې مناهج المفسرین هم پڑھاو کړو راته او اصول بحث او تحقیق یو کتاب څنګه لیکلی شي یو مقاله څنګه لیکلی شي یو تحقیق وسنګ کوي کنه اول موږ د والد صاحب نه ویلو بیا عبد المحسن الجمعه د مصر عالم او هغه بیا ویلو امفل کې اوس کسان راشي موږ ته چلخي انټرویو به څنګه لیو کتاب به څنګه لیکي میاس کې اتم پاسې د خیر آباد دې خی موږ ریسرچ می تړالې جی دوبه نه موږ ته کمنټ کوي دا چې د قرآن ته ابن عباس شاګردي وکړي نو اجدع د شیطان نوم بدل کوي مې فاروق بوته وي دا مې دا نوم بدل کوي بلا ولا ما بلارو چې مسروق ته مسروق چا پټ کړو کنه هغه شو دا شته مناهج مفسرین کې دا واقع شته بولی کړی دا موږ ته وی کنه زبانه نه وي مو دا غدي ماشي دي عائشہ بن روایت ته چې نبی سلام فرمایل پاسمان کې د قدم برابر ځای نشته سپک برابر مگر پائے کې یو پر اختیا ولاړه دا یا په سجده د الله پاک ته ټول اسماء ډک دي ندا د الله بیا د آیت ویل چې وما منا الا له مقام معلوم دا آیت بیا ولستو چې بس دا یو مقرر ځای دی بیت المعمور ولا حدیث هم تاسو لسته دی کنه معراج پشپا زندگی کنه زم چې د سیرت نه د سیرت د نبی وسلم دا یو واقعیا وکړي شي یو واقعیا ایله ټیم ورکول غوړي څه جوړه ده جون نه روپے پسې منډه ده وړو پسې منډه ده منګه هیڅ وخت ورنه کړي خپل پیغمبر ده چې ورګه دا موږ سره یو احسان کړی دا کتاب راوړی دی چې دی وپېژنو نو موږ به سره د پردو معاملې نه کوو کنه انګریزانو ګوره پیغمبر کتابونه لیکلي نو ما ټایم ورکړی چې ګوره ما دومره وخت ورکړی دی سړی دی ته ولې نه ورکې چې ما په کتاب ولیکو خیال هم دی اول مې ذهن ته مې مون فارس ولیکل د ریاضي مو لیکل په دې ګوته چې تم قرآن نه لیکل چې ورګه یو قرآن ثوابونه ولیکم الله ما وبخي په دې راشه په دې باندې ګوت استړی کما یو درې کاپیانې څوک دی نه وي خو لکه ما د بخنه ذریعہ خو بشي کنه هندو په خپل کتاب نه پويږي هغه بجن باندې خو وي یمه نو بګوان راځي چې دغه وکیده ده کنه زمونږ د رښتینی کتاب دی ګوره موږ سره به وپای کوم د دې محمد صلی الله علیه وسلم په موږ ډېر زیات حق دی جنت ته نشي ته تر سوچ ګوردا ځان نه دې ما سره سیوا مینه نه ځان به قرباني کو کنه خپل خوب به قرباني کو خپل وخت خپل کاروبار لکه یو وخت روان دي زموږ په کدا دا بنی آدم پګاری ګډه زیات حالت مې دار سپاتی دا سپارش په زموږ پګاری ګډه زیات کنه ځکه زموږ خو کاته خو نه دي چولټ چې موږ سهار زوګو کویون کې نه کوردون کې دی کنه دې باندې ان شاء الله زما اراده دا شته ده د کلاس سره سره الله پاک رضا ده پاره بس ها وایا جبريل محمد صلی الله علیه وسلم ته وایا موږ د پرختو ټولګي شو کنه دا یو ځای د مقرر سمرقندی مسلن معروفا فی السماء دا د عبادت ځای د پاسمان کې چې د پای کې عبادت کیږي الله نه پرختو خدای الله عبادت کوي مشرکین تاسو ولې یا جبرائیل یا میکائیل आवाजونه کوي دغه په نوم باندې منښت ورکوي دا څه کوي تاسو چې د توین اصل کې الله ته ولې आवाज نه کوي چې هغه د عبادت کوي اسمان کې زیاده ها مکان فی السماوات مخصوص یعبد الله فیه اسمان کې خاص زید ابن جوزی دی پای کې د الله عبادت کوي سو کو یو کمزور تفسیر پدې کې دا دی قرطبی وغیرہ لیکي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده دا د جبريل وینا وینه ده ها دا وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تفسیر کمزور دی چې تاسو دواړه مؤمنان او رسول اولګي د مشرکانو ته وایي ټول یو بل ته چې زمون هر یو تن که مؤمن دی دا غم زیاده په آخرت کې او کافر دی دا غم زیاده په آخرت کې هغه مقام الحساب د حساب زیاده ها
کړه ته هم الله ته ودرېږي، نبی به مدرېږي، پرښتہ صحابي به مدرېږي او کافر به مدرېږي. داسې ګڼي څوک خدا تفسیر قیل سره وروړه قیله مطلب څه مفسرینو په نزد دا قول کمزور دی، ولې د رستو سره سکه سیاق او سباق هم یو دلیل د بذات خود کنه. خا امام قرطبی لیکي او پسې مننا من له مقام الخوف، من له مقام الخوف ومننا من له مقام الرجاء. مونږ کې هر یو تن ظاهري چې هغه دغه د پر دغه د ير یو ځای دی ګوره هغه یریږي داغه نه، او چا د امیدونو څه ځایونه دي، چا د اخلاص یو مقام دی، چا د شکر یو مقام دی، نور مقامات هم دي، خو د هر بنی آدم په دې کې مقام د خوف دی چې دل داغه نه پکار ده. خو امام قرطبی لیکي چې صحیح خبره ده چې دا د ملائکو خبره ده، وما منا الا له مقام معلوم. امام رازی لیکي فالجمهور على انهم الملائکه، صحیح خبره مفسرینو د جمهور په نس ده چې دا ملائک دي، دا قول د ملائکو دی، او هغه د خپل عبودیت کې مبالغه کړي چې مونږ انتهایی ذلیل یو د الله مخکف. وصفوا انفسهم بالمبالغه في العبوديه فانهم يستوفون للصلاه والتسبيح. الله تصفون سپنو ولړ دي چې جی آقا اډر کوا ته هوې چې په الله زور ور دي د الله لونه دي نازولې دي لغه په سټ دانګ نه زولې دي ته وي هغه وی چې نه مونږ د الله مخې کړن نشو بوله. هغه په خپل ځان باندې کې څه کمنټ ورکړي او دا څه وي هغه د الله تسبیح بیان بیانوم یریګه مته که تسبیح نه ما خرابېګه مته تسبیح کوم داغه اتا او څه وي تا خدای کړل دي نه غرض د دین اسدی د آیتونو نه امام رازی وی مقصد سره التنبیه علی فساد قول من یقول انهم اولاد الله دې کې خبرداري ورکړي د خلکو هغه وینا غلطه ثابتې چې هغه وجه د الله اولاد دي د الله بچی دي نعوذ بالله د غلون دي ولغه حد درجه تذلل او عبودیت د الله مخ ښکار کوي. نو دې کې درې قسمه د ملائکه شوقي خیا مونږ ته د دلالت کوي. یو دا چې ومن له مقام معلوم، نه پته لګي د دې نه چې دې کې د هر چا یو مرتبه ده، دې داغه نه برزي نه داغه نه کته زی داغه درجه نه امام رازی وی ها دې داغه نه برزي نه کته زی ها او صافون د مرتبه ته اشاره ده چې د الله اطاعت هغه ادایګي کې خدماتو کې په بندګۍ کې دي مقامات چاته یو کار ولګړي چاته بل کار ولګړي سپونه هغه پسې لکه پریډ کی رواني او په معارفو کې دي درجات دي په جنګلو کې و ان نحن المسبحون الله تسبیح بیانې الله دا هغه څه نه پاکي چې دا شان سره لایق نه دي. ابن کثیر لیکي له موضع مخصوص فی السماوات، هر بر اختیار دغه یو خاص ځای په اسمان کې، او مقامات العباد لا يتجاوزه ولا يتعداه، او د عبادت دغه مقامات خپل دغه تجاوز نه کی دغه برکت نظیم. ابن عساکر خپل تاریخ ته تاریخ 72 جلد ابن عساکر شته دی الحمدلله. مون والد صاحب هغه ست کله 2011 کې ما د 2 جلد کتلو 11 کې عیسی علیہ السلام او زکریا علیہ السلام متعلق ډېر غټ تاریخ ته ده. تاریخ ابن عساکر په خپل نوم باندې چاپ دی. تاریخ دمشق مدینه د دمشق متوي د دمشق ښار تاریخ 72 جلد دی. اوس په موږ باندې خلکو چکونو لګول دي تاریخ لیکي تاسو سکتلی نه دینو اشعاد غړې مېره په لړ شي راشي دا ټوله دنیا ده. د ابن عساکر 72 جلد تاریخ لیکل د هر هغه علم تاریخ دی پایږي چې هغه دغه خار تر راغلی دی 72 جلد خام اور سره عالم دی. ابن کثیر چې تاریخ لیکل ته جلد البدایه والنهایه تفسیر هم لیکل نه جلد. ابن تیمیه شاګرد محدث هم دی مفسر هم دی. حافظ ذهبی جو د تاریخ الاسلام نه دی لیکل سیر الله من نوبلای نه دی لیکل نو دا علم دی حل کو نو سو سره کې ها د لیکلي دي په ترجمه په حالات او په تاریخ د محمد بن خالد کې داغه په تاریخ کې لیکلي دي. یو شخصیت تاریخ چې لیکي کنه دا کیږي دا په انټرویو باندې کیږي هغه مته پوښتنه نه کوي خلک دغه باره کې بیا سی وینه ټول چې راځم کې نه د بیا ترجمه وي د ترجمه ټکی خپل ورشپګ معنی دي ښا ترجمه لپاره نه دی یو ورشپګ معنی وي ګوره یو ترجمه دا یوازې دغه نه وي معنی ته نه وي ها
نو نبی سلام ناغه روایت کې چې نبی سلام فرمایل چې اسمان چقارو کو چقار پازا سفر باندې اوسې ګرځي اوسه ټاکارو کې هغه لرګي و دغه اتت السما یدي وحق لها انت اتا او پکار د دې لایق د دې چې د چقارو کې ښا ولې دې کې داسې ځای نشته په مقدار د قدم ليس فيها موضع قدم الا عليه ملك مگر پای کې یو ملک ولال درا کې اون یا رکوع کوونکې د وسای دنیا سجده کوونکې د اسمان چقارو کوي وإنا لنحن الصافون لیکن مونږ خامخا صفونه جوړونکي یو ملائکه مونږ د الله مخه د لاس په نامه ولاړو سورۃ سره یو تړو والصافات صفا هغه سره لګي دا ها د ملائکه د قیام طریقه د ذکر کی صفونو کې ولاړ دي دې ته ډیسپلین وایي کنه وإنا لنحن الصافون لیکن مونږ خامخا صفونه جوړون کې لاس په نامه ولاړو د الله مخه لاس په نامه او درېدل چې سره د الله حق دی ها افسر ته استاد ته لاس په نامه نه درېږي چې ټینشن نه درېږي جی تر رب العالمین ستا مخه ټینشن نه درېږي ځان به نه کوي ولې څه چلې نه دا سيزونه ابن قیم لیکي دا د مون نه دا سيسته د افسرانو جی غستره غټانو ځان بم نه کوي منګ ولاړو ابن امام تو بریلی کی لله لعبادته د الله مخ کی ولاړو دغه د عبادت ته پر ولاړو سپونه ولاړو الله ته ولاړو داسه ها مون خدایان نه یو بلکې مون الله ته داسه ولاړو مون دغه بندگان یو صفونه د غیب نه جوزی لیکي په اسمان کې پشان د صفونو د ځمکه والو دي امام بیزاوی وی چې ملائکه ولاړ دي صفونه فی اداء الطاعت د الله حکم منلو د لاس په نام ولاړ دي او منازل الخدمه او دغه حکم پورا کولو د لاس په نام ولاړ دي بیا حدیث ډېر تفصیلی دی نقل لیکم چې ابن ساکر اختصارا ذکر کړو نبی سلام فرمایل ابو ذر رضی الله عنه نقل له ان یرا ما لا ترون یقینا زاغ سوینم چې تاسو یې نیونه الله تعالی نو واسمعوا یقینا زور ما غس چې تاسو نه اوره الله او ته اورینو معجزه ده اسمان چقارو کو پکار دادې چې د خو چکیږي د کې زید غوتو سلورو غوتو برابر نشته مگر پای کې ملک ته تندې یې په سجده کې الله تعالی قسم بالله کتا اوس پته ولګي سچ ما ته پته ده نه لضحکتم قلیلا تاسو ډېر لږ بیا خان دی ولا بکیتم کثیر او ډېر زیات بجاړې وما تلذذتم بالنساء على الفروش خپل بیبیان له دغه پلنګون له بالکل لاړ نشه خون به وانه تاسو ته پته ولګي چې سما ته پته ده ولا خرجتم الى السعودات او ډاګو ته بوزه تجارون الى الله الله تبا چونکېږي جاړې بچغه بوخه اتا سبا دا غواړي ان كنت شجره کاش یو ونه یو بوټي بس چارې بلې بس ختم وي حساب کتاب عمرم با الګه قبر نه بیا روزمو پاسه مون دې کړل دي ځواني دې سکه تیر کړه وخت پس کې غټلې دې سو کم دې دی ولګول هګران کار دی دا جوړ ځوانان به بوډاګان شي چې روز ادم د نسل نه زامنو نه اولاد نه دومره جهنميان دومره جنتیان کنه بیل کوي سمرا یو جنتی باقي ټول جهنميان دي نو دا غزل سوت مزمل کې چې ولدان بشي شیبا بوډاګان بشي د یره نه به سرونه سپین شي لکه اوسپا ما چې ته بونوزي نکاح چې زونه وي خلکو ریبلې وي چې ته ساروي خورل وي قطا د وی چې نارینو زرانو به یوځای مونږ کو تر دې چې د آیت راغی ما من الا له مقام معلوم نارینه مخ کې شو زرانه رستو کړل نبی سلام قطا د وی نو میاس کې کړه نشته پکې او بار کې خبره صحیح ده صفونه صحیح مسلم کې حدیث نبی سلام بارو ته مونږ جمعات کې ولاړو مونږ جمعات کې مونږ ته ویلا تصفونه کما تصف الملائکه عند ربها تاسو صفونه وای نه جوړوي څنګه چې ملائکه د خپل رب سره صفونه جوړ کړي رب سره یې اسمانونو کې دا نه چې دا الله دی ویني مونږ ته د الله رسول ملائکه څنګه صفونه جوړ کړي رب خوا کې هغه ویل یتمون صفوف الاول اول هغه مخکنی صفونه پوره کړي پوهیږي تاسو سب پرستو نه جوړه تر څو چې اول نه دی پوره شوی که الته یو کس برابر زي اوم خالد نستامون رستونه کېږي ويتراصون في صف اصفون جوخ جوخري نږدې ودرېږي دا نه چې شل میله بس ابل ولاړ نږدې ودرېږي اوګه سره جوخ تکا نږدې شو سره دې برکت ته تاسو کې محبتي
تاسو که نږدې نه دغه کېږئ الله څه وایي حدیث ته په دې کې وګوره د خپل برکت ته موږ په هغې نه پوهېږو تاسو زړونه به الله پاک د یو بل نه خلاف کړي تاسو کې بې برکتي به پیدا شي خو نه پوهېږو په دې باندې بعضې زړونه عقل نه اخلي صفونه برابروي صفونه ښه عمر فاروق چې به کله لمونځ ته ودرېدو نو هغه به وي اقیمو صفوفکم واستووا صفونه نیغ کې برابر کې پوره کې ټیک وي منځونه تا به نبی سلام اول صفونه قتل ټیکول به برابرول به علی به الله اکبر وی ګل په غشي باندې به صفونه بالکل چې کمانډر ګرځي او صفونه نه هغه نه بغرځي چا سینا معمولی بار وي دن نشه اوس خو خیریت ده وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ لیکن مونږ خامخا تسبیح وایونکو مونږ د الله تسبیح وایو د الله بڑایي او پاکي بیانو مونږ ډېر عاجز یو تاسو مونږ نه خدایان جوړ کړی دي مقصد د دې نه هغه څه دی چې صورت په شروع کې تیر شو وتالیات ذکر تلاوت کوونکي د ذکر کنه مسبحون پرخته خو هغه مخلوق ته څلور وړه کتابونه یا یو څلور صحیفې کنه ټول هغه ویلي دي قران یې ویلي دي چې وروړې نه وی نه ټول کتابونه ویلي کنه د ملائکو قیام او د سجدي حالت کې هغه کم ذکر کی هغه دی کې وي تسبیح وي سبوح قدوس کنه نمالی مشودره واړو آیتونو نه ملائک عابدین د الله بندگی کوونکي دی واجز مخلوق ته هغه شفاعت قهریه نشي کېږي چې الله باندې بدمعشي وکړي شفاعت وکړي بالاذن وکړي په اجازه سره وإنا لنحن المسبحون له بذلك المصلون له نو ته وری یقین مونږ الله لمونځ کوونکي هغه مسبحون معنا مسلین کوي سوګه مسبحون معنا دا المنزهون لله عز وجل ان سو مونږ الله پاکو هغه پاکي بیانو داغه د بدو کارونو د شریکانو نه د عیبونو نه دوی معنا د ابن جوزی لیکلي درې وړ تفسیرونو معنا مسلینم کړی دا طبری سمرقندی ابن جوزی خدوی معنا تسبیح هغه لغوي معنی کړي المنزهون لله عز وجل عن السوء قرطبی دوړه معنی لیکلي دي المصلون بیاوی ای المنزهون الله عما اضافه الیه المشركون مشرکان چې هغه ته کم نسبتونه کی مونږه داغه نه پاک غنو بیزاوی وی پاکی بیانو د الله د هغه سوچ دغه شان سره نه خای چې دغه لایق نه دي امام بیزاوی وی امام قرطبی چې ملائکه خپل باره کې خبر ورکو چې انهم يعبدون الله چې د الله بندگی کوي په تسبیح او په منصره دي معبودین نه دي ګوره موږ عبادت مکه وځه معبود نه مپرختی وي جبريل وي ان موږ د الله لونه یو موږ د الله بندگان یو ابن کثیر لیکي چې نستغفو موږ سبونه جوړ کو ملائکه فنسبحون تسبیح ویلو الرب درب ونمجده دغه تمجید بیان ونقدسه وننزهه عن النقائص ودغه تقدیس او تنزیه بیانو دغه صفائی بیانو د ناقائصونه د نقصان او د ناقص شذونه فنحن عبید له موږ د الله بندگان یو فقرا یو دغه فقیران یو دغه در هغه تعجزی کوونکی یو دی آیتونه دا مطلب دی فرښتو کلام ختم شو نوې کلام وان كانوا ليقولون وان كانوا ليقولون آیت 167 او یقینا ودی وان په معنا د ان نه دی شیخ ودی د باره خاص ټکي درس کې استعمالو مخفف مثقل ان دی په معنا د ان نه دی مخفف دی کنه سپک دی کنه ان نه دی ان دی کنه په معنا د مثقل ان نه دی تاسو وایو وان كانوا يقين ودا مشرکان له یقولون چې خامخاویل و سبه ویل مخکې مونږ وایو کله کله تفسیر د آیت سره خوا کې موجودي ما د روزه کې اصول چې پڑھاول مونږ دا مثال بیا پیش کوو خوا کې مثال موجودي تفسیر هغه یو مثال لو ان عندنا ذکرا کچروي زمون سره ذکرن سلم یا کتاب یا یاداش من الاولین د مخکنو خلقو نکوي نسو لکنا خامخاو بمونګه عباد الله د الله بندگان المخلصین بشاتل شوی د ګناونو نه دې ایتونو کې دا خبره کړه دی بخامخه مخکې دا خبره کولې چې موږ سره د مخکو خلقو غوند کتاب علم وکنه د مشرکان وو نه موږ به د الله سم بندگان وړل صحیح بندگان وو بشاتل شوی د شرک نه
ابل ته بس وایا فکفروا به نا کتاب نه دی انکار وکوا کتاب راغې قران راغې دی چې تلی مګلو چې کاش کتاب وي کتاب راغې نه دی دا غې انکار وکاو فسوف يعلمون زده چې دی په پوښ دی انکار په انجام باندې آیتونه کې یو کلام دی ها تفسیر وکاو امام قرطبی لیکي چې ربط څه دی دوباره خبره د مشرکانو سره شروع شو عاد الى الاخبار عن قول المشرکین د مشرکانو د وینا باره کې خبر ورکړي چې دی به د محمد صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې دا خبره کوله چې چا بوله د جهل پیغور ورکا کنه مړه سه جاهل خلک یې سړی د مکه ان پړ اسرامیان نبی کاش موږ سره کتاب وی کنه کوم ته نبی دا لګل شوی وی کنه شریعت راوړل موږ به هغه اتباع کړو وی نو محمد صلی الله علیه وسلم راغی کنه که پر سټیا نه بیا خو دیو نه منو دروغ دی ولې وی دی او اهل کتاب بالکل یو لب کړی د قران سره فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به دی یو شان معاملې کړی ده بنی اسرائیل او بنی اسماعیل د محمد صلی الله علیه وسلم قدر نه کړي پلاتو په سکون او په غټو وشته سخر ورکړي په مری ول زور کو ارکاته وسره کړی ده خزي ول نه پرې خډونه ول نه پرې ځامن چې مړ شنو ودا مړه سورہ کوثر کې غلا پس دی کنه نعوذ بالله ماپګړې نه دینو یادو ساته کما اکثر بدنامي کنه بدنامه کې مرزه دا کې دي خلک دروغ وي پیغمبرانو باندې لګي پیغمبران غلط خلکو خدا چې سم سړی دا چر سره کوي د قریش یو تعلی یو تکبر دا غي ذکر دی د ایتونو کې چې اول یو څه وي مړه موږ سره کتاب موږ مساسونه مخ کیو موږ بدو موږ باغو کتاب راغی نه بیا شو شوې بیا په بل تکبر کې ول یو انتها کې بیا بل انتها کې وي مشرکین باندې اثبات حجت د اتمام حجت هم وي دلیل په قائم شدي کتاب وختو کتاب راغی وي نه منو ابي ول زجر ور کوي ها درې وایتونه کې 70 پورې وان كانوا ليقولون او یقین ودا کافران چې خامخاویل به ان پمانه ان د سمرقندی لګي ان اهل مکه تکانو یقولون یقین مکی ولو دا خبره بکولا تو بریوی مشرکان د قریشو هغه په د محمد صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې دا خبره کوله چې هغه کړي نبی نو لا یقولون کې لام د تاکید ده لام د تاکید ده خامخا داسې به ویلو داسې ویلې شکی خبره نه ده وو کفار د قریشو چې ویل به محمد صلی الله علیه وسلم د لګو نه مخکې ابن جوزی وی سبه ویل ان عندنا کاش وی زمون سره ذکر نه یو نصیحت یو کتاب وی من الاولین د پخوانو خلقو دغه غونته کتاب وی تو بری وی یعنی کتاب وی چې الله د بر نه لګلې وی لکه د پخوانو خلقو غونته تورات وی انجیل وی یا نبی راغلې وی لکه څنګه چې يهوديان او نصارا د پخوا راغلې وو ذکر نه مراد کتابم کې دي شو نبیم کې دي دواړه صحیح دي سمرقندیم ویلو تانا بکتابن قرطبیم وی ای کتاب من کتب الانبیاء کتاب به پشان د مخکنو انبیاء غونته کتابونه تاسو ویو کتاب به کنه امام رازی کی مان دادا چې قریشو چې کوم مشرکان دي هغه بداویل کې چې موږ سره کتاب و نصیحت و لکه تورات انجیل غونته نه موږ به خالص د الله عبادت کوو موږ به 365 بوتانو عبادت نه کوو امنګ بدای خلکو د تکذیب نه کو لګه منګ به تکذیب نه کو منګ به کافران کیدونه نبی وی د ذکر نصیحت راغې هغه ذکر چې هو سید الاذکار چې هغه د ذکرونو سید دی امام رازی وی قران د ذکرونو سید دی والکتاب المحیمن علی کل الکتب داسې کتاب راغې چې هغه ټولو کتابونو څوکیدار دی ټولو کتابونو غلطه ټیکړي چې دا کتاب د نه کتنه تورات او زبور انجیل په غلطه نه پوهیږي دی د سمویا دی به سره ګوري وهو القرآن او قرآن فكفروا به داغین انکار وکړو د دې آیت نذیر هغه آیت ته فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا کله دې لرون کی کتاب راغې نه دی له نفرت سیوا کو هدایت نه نفرت کړه کدي سیوا شو خا کتاب راغلی ونسو قرآن سی ویل كنا عباد الله خامخم بد الله بندگان ول مخلصین خالص مخلص د الله بندگان بود الله تو منات بندگان بنو پاک الله ولبو ربانیین بو لكنا عباد الله المخلصين لكنا نؤمن یعنی الموحدین من موحدین من توحید والو من اهل التوحید الذين اخلصهم لعباده المخلصين تبروي
هغه چې الله خپل عبادت له مخلص کړي خالص کړي پاک کړي واستفاهم لجنتی خپل جنت لپاره پسند کړي دي ابن جوزی مونږ به الله له عبادت اخلاص سره کړی وي کوم له داسې کتاب راغلی وي مونږ به دغه مخالفت نه وکړي ندی به دا تمناګانې کړي د قران او د پیغمبر چې مونږ له کتاب راغلی وي سورۃ فاطر کې د یو نمونه ذکر شوی واقسموا بالله جهد ایمانهم 42 آیت دی پاخه قسمونه کړی د الله په نوم باندې کوي چې موږ ته نذیر راغلی ویل ان جاءهم نذیر ليكونن اهدى من احدى الامم دی به د ار یو امت نه ډیر زیات هدایت والو فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا سورۃ فاطر کې تیر شوی ښا نه هغه نبی چې راغی کنه دی له نفرت او کرکه او تخت سی واغړه هدایت پکرانه اهدا پکرانه هدایت پکرانه یو آیت دغه شه سورۃ الانعام 156 آیت بل ځان سره نوٹ کا ان تقولوا ما کتاب رولے گتا دیته وي ان سبا دا وای چې انما انزل کتاب ولا طائفتين یقینا کتاب خورا لګل شو په دوړل من قبلنا په خوا زمنا وان كنا یقین موږ عن دراستهم دا کتاب د لستلونه لغافین خبره هغه ابری کې موږ لبرین راتلا دي کې سولې کې هغه ابریز د کړم وا سوریانی مز کړو موږ تورات انجیل خونو دراغلی خو حالت چې دراغلی په فلسطین کې راغلی وي او تقول یا نه چې دا ویلو ان انزل علينا الكتاب چې موږ ته کتاب راغلی لکنا اهدا منهم ومها مخازيات هدایت ولو دینا نما کتاب رو لګو فقط جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه تاسو ته قران راغی هدایت راغی رحمت راغی را لرسل له فمن ازلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها لوی ظالم شته هغه چې د الله د آیاتونو تکذیب وکي مخوړی داغنه لوی ظالم نه نشته سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب من مخامخ سخت سزا ورکو هغه چاله چې زموږ د آیاتونو مخوړی په دې وجه دي مخړو د آیاتونو سره ګوره ښه نکله چې دا غراغه مخې ګوره سو آیت 170 فكفروا به فسوف يعلمون چې غراغه کنه د کې اختصار دی د انکار کو داغنه فسوف يعلمون زړه دي و پوښي د انکار پنجام انکار خو دی وکړو پته به ته ولګي بچی دا کم کار وکړو تر دې زوره خبر نه ابن کثیر د آیت کې سخت وعید دی ګوره وعید اکید وتهدید شدید ډیر سخت اراده ها چې دې د الله نه انکار وکړو د رسول تکذیب وکړو د دې د انجام نه دی ګوره ابن کثیر وی فکفروا به توبری وی آیت کې اختصار دی فلما جاءهم الذکر من عند الله كفروا به ادا سے ده د ریفینه پس دمو جمله پټه ده کله چې هغه ذکر راغی د الله طرف نه دی چې کوم مطالبه کول ارمان کو نه کفرو به دي دغه انکار وکړو د محمد صلی الله علیه وسلم نه انکار وکړو د قران نه انکار وکړو قران نه انکار وکړو آیت کې اختصار ابن جوزم دی لګي فلما اتاهم ما طلبوا كفروا به ای بالذکر فرام دا وجه دی کې دلته حذف دی فجاءهم محمد صلی الله علیه وسلم بالذکر محمد صلی الله علیه وسلم دی لاغه ذکر ورو نصیحت ورو قرطبی فکفروا به دا دی بار کې تعجیب دی چې عجیب کارو شو اول دی کاش چې دا راغی نزه لکه کاش وګي چې ما خورل دی چې راغی نه اوس نه خورم نتا دا اسی وجه وروړه اسی دی چې قران وی زبر سم سړی و نه راغی نو اوس خلوی کافر اوس خو خدای په مونږ کانو وروړي دا قران په حق یې کارسي فسوف يعلمون زردی بپوشي کله چې دی مال خو راشي عذاب له خو راشي دی د کفر په عذاب باندې ورخته شي کنه تو بری وي دا پته ولګي سمرقندی د آخرت کې پته ولګي ښا دې ته په کفر د انجام پته ولګي همو چې کم تکذیب کو کنه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ولقد سبقت كنن مخنا مقرر شوی دا کلمتنا زمون فیصله لعبادنا المرسلين زمون د دیګل شو بندگان مبارک هغه څه کلمه د تفسیر دا ده انهم لهم المنصورون چې کین دغه وخامخ مدد کولی شي او غدا خبر دا وان جندنا وکن زمون لخر لهم الغالبون خامخ هغه غالب کیږي درې وایتونه مضمون نه خام کله چې الله یې راوړل کافر چې پسوف يعلمون زرد دې د کفر د انجام پته ولګي او پسې هغه کلام ذکر کوي چې د محمد صلی الله علیه وسلم زړه په مضبوط شي قوي شي تسلی ورکوي ښا قریش لم تنبیه دا عنوان دغه منکرین لزجر او مؤمنان او رسول د بشارت ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین کنن مخکې فیصله زمونږ ذکر شوی دا زمونږ بندگانو زمونږ رسولانو ته رسولان بندگان دي کنه ها هغه د امداد فیصله ده ها چې زبر دي امداد کومه هغه هم رسو چې کم ځایونو کې فیصله شوی ده هغه مخکې کتاب کې شوی ده
چې دنیا او آخرت کې به زه د رسولانو دغه د اتباع او امداد کوم. سورۃ مجادله یو ویشتم آیت کې کتب الله لاغلبن انا ورسوله ان الله قوی عزیز. هغه دا فیصله الله کړی دا چې خامخا زبا غالب کېږم زما رسولان. دلته یو اعتراض خلک کې چې خو شکستونه خوړل او وختي خبره ده دلیل خو مضبوطو کنه. بل سورۃ مؤمن 51 آیت انا لننصر رسولنا سورۃ مؤمن 51 آیت ها والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشهاد. دنیا کې وزد مؤمنانو د خپل رسولانو امداد کوما او په کوم مرز چې اشهاد ودرېږي گواهی ودرېږي نوم بدغ امداد کوم. نور آیتونو کې شتا نور آیتونو کې شته ده دا دوه واضح دي. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا دغه هم دی ګوره مونږ په ژوند د دنیا کې ستاسو مرګري او په آخرت کې مو په ځان کدن کې مزیر ورکی کنه. سورۃ توبه کې او سورۃ انفال کې ودا سلوست دي مؤمنانو لا هغه د دې مرګري دي ها د دې مرګري دي لټول غواړي. انهم لهم المنصورون یقین خامخا دې مدد وکول شي. یقینا د مخکې نه مقرر شوی دا زمونږ فیصله لعبادنا المرسلین زمونږ د لیکلو شو بندگانو په باره کې فیصله دا ده انهم لهم المنصورون چې یقینا د هغې به خامخا مدد کولی شي. اسم مفعول صیغه ده مدد کولی شي. مدد چې څوک نه ناصري که نه د چا چې مدد کولی شي یا منصوري. طبري مخکې فیصله تېره شوې ده په ام الکتاب کې چې الله به دینه نصرت او غلبه ورکړي په دلایلو سره. نصرت او غلبه په دلایلو سره امداد وکړي الله د دې مؤمن چې اسې مړ شو نساسه خیال دی په جنګ کې خو شهید شي بله مرتبه یې ورکړه که نه. سورۃ الاحزاب خو به داسې لوستي که نه د مؤمن دوه ګټې دي یا ساده په مرګ باندې یا په شهادت باندې میشن نه ختمېږي. ځکه مونږ وایو که سید احمد شهید شو نو میشن نه دی ختم. قائد اعظم باندې چې سیکانو حمله کړې وه نو چا یې دفاع کړې وه هغه د سید احمد شهید ملګرو چې په 1930 کې الہ آباد کې علامه اقبال خطبه لوسته که نه هغې کې د دې بنیر نه دغه تلو که نه سید احمد شهید پیروکار هغه وخت چې کوم لیډر و هغه پای کې ناستو که نه سید احمد شهید په 1831 کې شهید شو خو د هغه نه پس میشن دلته پښتانه کې ناستو دي. هم بیلې جنگ په 1863 کې شوی دی 1830 کې سید احمد شهید شو 1863 کې مجاهدین پکې وو. 1915 کې رستم کې غزا وشوه په هغې کې سید احمد شهید ملګري 1915 پورې 1930 پورې مې لراوسته خطبه د الہ آباد 47 کې په قائد اعظم حمله کېږي هغه کم ځای پورې ورسېدو. اوس چې یو سړی د الله وسلم په ډرې ناست دی مونږ څه وکړو. امام رازی لیکي واما النصرة والغلبة فقد تكون بقوة الحجة. دا ته په دې وایم چې اوس داسې خلک پیدا شوي دي چې غزنوي ته ډاکو وي سید احمد شهید ته ډاکو وي دا په خپله ډاکو دی دا خبره چې څوک کوي د پلار ډاکو دی د مور ډاکو دی نیکې دا ټول د ډاکوانو نسل دی. وی پښتانه دې د پښتنو د رواج نه نو خبره په ما اور بل شي د خلکو دا خبره اورم د پښتنو هغه ټایم سره وایي ته لږ ما تو وایې که نه ته لږه کوږی اوس پړه د پښتنو په خوړونو په نیرونو کې یو ځای بربنډ امبلو دا د دې رواجو. سید احمد شهید وایي چې کوم سړي بربنډ ولامبل دې دغه د 40 ډنډې ووښې د جرمانه پې ولګوي. دې به خویندې میندې نه ودولې او خویندې به نه ودولې په خپله به یې ودونه نه کول او په باچا خان دي په کتابونو کې لیکلي دي چې هر خان ځان له لږ ساتلو په حجره کې دا د دې رواجو. ایسې به نه ورکولې که کونډه به شو کونډې به نه ودولې دا د دې رسم و رواجو. او څومره چې صاحبان دي وډېرګان دي څومره صاحبان دي غټان د دې د شرابو د دې دغه وې فیکټرۍ وې د دې په دې ملکونو کې باچا خان دغه سوځولې وې ماتې کړې وې تر دې 37 پورې دا په دې غلو کې اړم وو. نی پښتانه په یو ځای مسلمانان شوي دي اوس یې وګوره
چې دا مسلمانان دي بربند لامبل یو ځای به لامبلو دا خو زناورو دا خو هغه سړي زامن کړي ها منشي ګوپال داس لیکي جماعتونه خو جوړ کړي د پښتنو خو یو مونږ یو تن نه کوي دې سروې کړو د دې علاقو یو تن یو صاحب مونږ نه کوي خدغه دې کې صبر تورو چې هغه به کله مولا ته بانګ وای نه بانګ به وای دا پښتنو ځان ته سوي دغه دی کې دلته بریتو مولا یې راغلو نغې خو چراله لکه د مولانو عزت پیدا شیله الواخواری چې و الواخوارو چې مړې به وشو سنتیسه پورې تر اوسه پورې په اوسه کې مسکاتو صاحب به مړ شنه پیسې بیا ماته کړې به دا مولانو له ورکو اسکاتو په دې اوسه کې اسکاتو په دې جمعات کې دی کې تر اوسه پورې سن 56 پورې دا مولان بغړېدلو دا د دې اسلام او دا د پښتنو اسلام دا مولانو د علم چې غټ صاحب به مړ شنه دی به اجازه پرې وته غټ اسکات وي غټ خان به مړ شو هغه به دي خوانه کوله چې کمزور سړی به ونه وشانات پرې وته هغه جنازې له بسوګنت لو پر دی الوها درې ورځې په 1907 کې مناظره او په کوترپان کې مناظره پر سوا مولانو دا وی چې اصل سړي په دین کې مناظره پدې و نه مخالف عالم او دوی محمود حسن صاحب چې اصل په دین کې قران او حدیث دي مولانو وی نه منطق او ریاضي دي اوستوای خبره درې ورځې مناظره او مولان پړتې دي آی کې ترنګزو باجنه 1907 پورې دې زیاده الوها اده ماتي پښتانه په ځای مسلمان شي او سید مشهید ته زید رسم رواج پتا نه و نه سم رواج دا ته معلوم وي تو وای وسو تا خو کتاب لیکلی پښتو اسلام خدا مو وای کنه کانه اړو نو مټی زته دلان دی روزي وای ول دی روزي دا ستا اسلام او دا ستا پښتو و پیدا سید مشهید باندې تور کې مګي ما مضمون دي کې د انډیا نه چاپ شو هغه صاحب هن کافر دی کنه کپره د لخوا اول غواړي غزنوي د ډاکو ټول نمخ کې انګريزانو ویلي دي ماونټ اسټورټ ته بل دی الپنسټن دی وته ویلي دا په خپل ډاکوانو چرال دلته کې زمون په علاقو باندې ډاکي واچولې غزنوي د ډاکو وي غزنوي د الله ولیو کاغه نو هم خو بیندونو د دې بونیر نه د دې کلمار نه د دې پوډیګرام نه د ابوخانه څه شوې پوډیګرام کې دغه لاس جوړ جمعه ته دغه وزیر جوړ کړل دي هغه د زینو ته اسلام رسول چې الله نه پیژاندو هلته خلک نن بانګونه وي د 400 هجری کې راغله دي د سرم پښتانه راغلو غورونه د 300 کال مخکې راغلي څوک چې غزنوي ته سید مشید ته سپګوري کنه دا د الله تبا کوي ها انهم لهم المنصورون امام رازی لګي اگر چې بعض انبیا وجلی شوی دي وقد هزم كثير من المؤمنين اور ډېر مؤمنانو لم شکست ورکړل شوی دي اگر چې په ظاهر باندې شکست ورکړل شوی دي د دې نوې دا خبره دنیا کې د دې باره کې نه اکثر کمزوري شوی وي ولیکن دلیل خو دې ضرور دی کنه دلیل خو دې ضرور دی کنه کله کله الله پاک د دې نصرت داسې وکړي د حکومت ورکی کله کله نصرت داسې وکړي د غلبه په دلیل کې ورکی ټول راځي دا ضروري نه چې سړی په ظاهر کمزوري شي او سړی والو خون ګوې دې په غلطه دی اسه ته وای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دای کې بغټو وشته شو دغه بیزتی وکړې شو ولې په غلطه او غلطه خبره ده وان جندنا لهم الغالبون یقینا زمون لخر خامخا او غالب کیږي زمون لخر به غالب کیږي الله پاک وایي دې خو وختي شکست به پیغمبر یو حق پرست به خوړی په داسې وخت به راشي چې دا حق به الله پتا را بره کیخه دا پتا سورا بره شي وان حزبنا واهل ولایتنا لهم الغالبون تو بری زمون دوستان چې دی زمون غړل الله وي زبدیله غټات ورکوم زبدیله فلاح او کامیابی ورکوم کافران به او زمون چې کوم خلاف دی ول خلاف علین اب زکات کوم اگر کلی دا اورها المؤمنون اهل دیننا زمون دین والا کوم مؤمنان چې زباغي لګټات ورکوم دنیا او آخرت دواړو کې ها فتول عنهم حتى حين پیغمبره مخواړه دینه سو وخت پورې مخواړه د دینه تر یو وخت پورې وابصرهم دی ته ګورا فسوف يبصرون دیوم ډیر ضروري ښه دوایتونو کې ځان انداز دي اف بعذابنا یستعجلون آیا دی تلوار کی زمون په عذاب
تلوار کې چې ته ته فسوف یبصرون کنه دی ډېر ضروري نه دی کم د مخذاب نه لري ته فبیا عذاب نه یستاجرون زګه وي زمون په عذاب تلوار کې فیضان نزل نکل جغرا کوشي بساحتهم ندی میدانونو ته شیخ بوی دی کور سهن ته غولی تارا کوشي دی سهن تارا کوشي د ساره کنه فسا صباح المنذرین ډېر بد بوي سبا د یارول شو ډېر بد سبب وستا عذاب ستا غولی تارا کوشي د کور نه کوکي بووي ها ابن کثیر وی جوګه تسلی ده پدې کې نبی سلام دا چې صبر کوي دی په دې اذیتونو مړه طالب ټینشن بدل کوي کله بسی وی نبی تا کله بسی وی مونږ ته موجه صبر کوي کله بسوک سید مشهید ته کافر وی کله بغزنوی تا کله به محمد سلام بارک ناروال پاس کله د شیبی بارک کله سیدنا معاویه بارک برداشت وکي سبق او یو خاص وخت انتظار کوا فإنا سنجعل لك عاقبه مونږ به تعالی خان جام امداد اب مستاکو سوګي غزوه بدر ته مراد دی به بغیر ټول نه کپاره کا تکړه کنه کته تو وشل سټونه چې ورګه چل دا توخم فتول عنهم حتى حين تسلی د نبی اسلام ته تلقین صبر دی دوړ وایتونه کې 74 75 مخته واړو نبی تر یو وخت پورې خاصه وخت پورې سمرقندی وی ته نزول تر عذاب ورته مخواړه مړه پرې دا اګنور کا غیا او تما جواب یا صبر وکا تر دې چې تا ته حکم د جهاد راشي بس بیا په مټ سپکه کې پرې دا اوس لګیا به غپ غپ وکي گزاره وسره وکا وخت براشي ها حتی حين دی حين کې اختلاف ته سوق چې ال الموت سوق الى يوم بدر سوق الى يوم القيامه سوق الى فتح مکه فتح مکه پورې صبر وکا قیامت پورې صبر وکا بدر پورې صبر وکا مرګ پورې صبر وکا یا د قتال تر حکم پورې صبر وکا یا د دې د مهلت تر هغه ټیمه پورې صبر وکا چې مهلت پورې شي موږ بداله اډر درکو نه بیا برابر کې وابصرهم فسوف يبصرون وغور دیتا فسوف يبصرون زرد دیبم ګور دیبم مومنی وابصرهم وانذرهم ابن امام طبری مهلت ورګ دی لپاره دوا یا سوګ وابصرهم دی پوهه بصیرت ولا پیدا کا یا ګور دی چې کله بدی باندې عذاب راشي هغه بدر کې راغی کنه ا بدر کې راغی کپاره کته پرته وي سردارانو ابو جهل سره د ټوپه هغه پرودو فسوف يبصرون زرد دی بموینی فسوف يرون دی بموینی عذاب چې کم زمون په دی باندې راځي دی بموینی هغه څه د کم نه چې دی انکار کوي افبعذابنا يستعجلون رب د امام رازی وی چې کله ذکر د عذاب شو کنه نبی سلام دی د عذاب نو يرول دی به خندا په تور کم دی مون عذاب نه لیدو یره کم دی مون خبر نه بکله اخره دلته پوهه کړو چې ګور د الله د هر کاریو وخت معینی دغه نه مخ کې رستو کیږي نه خان نماز هغه د جهالت کار دی چې راشي بیا به پوه شي په پتا باندې نزجر او تخویف ورکی افبعذابنا يستعجلون یا زمون په عذاب باندې تلوار کې محمد صلی الله علیه وسلم هر وخت وی متا هذا الوعد ان كنتم صادقين کنه وی عذاب بکلی راول عذاب کنه فیضان ذلان الله وی عذاب چې د پور خان دی تلوار کې کله چې دارا شي بساحتهم دی د کور غولی تړا کیتا نفسا ډیر ناکاره به صباح المنذرین هغه صباح سحر د غیر ول شو د عذاب اب ډیر روون کې ګور ډیر خراب سار به ګوره لکه اوخ چې پسهن کې کینی کنه دغه سی به عذاب دی دغه ته ساحت و چې کله اوخ کینی پر ډاګه کې کنه ته چې وځي غوا دې ناشته کنه د کوټې نه دی چې عذاب عذاب الله دې موږ ساتي خطرناک شي دی ګوره نه حالت صفت د عذاب ذکر کې چې دی کم په تلوار غوښته دی آیت کې ها امام رضی فیضان نزل بها المشرکین المستعجلین بقربهم وحضرتهم طبری سمرقند عذاب کم چې په تلوار باندې مشرکان غوړ دي ته نږدې د دې ته حاضر وي د دې د کور په چار دیواره کې وي الساحه فناء الدار د کور چار دیواره ته وي والساحه والصحصحه في اللغه فناء الدار الواسع د فراح کور ډاګه ته سهن ته ویغولي ته وي ندی تشبیه لخر سره ورکړی چې هغه یو ځای کې مورچه شکینی د عذاب ها چې د کور تر راوړي وستاره ور مخې ته ناشتي چې دی به کله روي چې به زی باخه کما پوهیږي تیار ناشتي فانا حبیب فناهم بغتتن ناسا پکې دي چوزي بس په فورن هم لوګي کنه نیم ابن کثیر د محله ذکر کړي فیضان زل العذاب بمحلتهم دې محله تر شیرن نوزي
محل زید وی کنه خلک وی دا مال سو وی دا محل دا مال تک محل دی کنه بڑے ناکار روز وی د هلاکت روز وی فسا صباح المنذرین ډیر ناکار وی فبئسا هغه سبب وی د قوم یې رول شو زموږ رسول زموږ د عذاب نه رولې ډیر ناکار وی ښا دیکھیں ازمار دے ابن امام قرطبی خبر پٹھا رہا اے فسا صباح هم ډیر ناکار به سبا د دی سبا یې ذکر کو چې هغه سبا کې عذاب راځي ها امام قرطبی وی نبی سم چې کله خیبر باندې حمله وکړه د سار ټیم ورګه بانګ ته وکړي چې بانګ راځي کنه را نه حمله په وکړه ناغي لرونه او دغه راغستو روانو چې وې کته کنه محمد والخمیس صلی الله علیه وسلم خمیس لخر ته پنځه ګروپه کې به وکنه خمیس ذکر محمد والخمیس نبی اسلام هغه ټیم د آیت لوز الله اکبر خربت خیبر تباشو ان اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرین نبی سم دا وې کله چې موږ د قوم ګوره نه ماته وسوینو کله الله په خپل عذاب ورګي کله بس خپل پیغمبر ولېږي ها ما افاء الله على رسوله منهم فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء دا آیت د دې دلیل دی چې الله د خپل رسول په لاس باندې عذاب ورکوي کله کله خپل رسول مسلط کوي سورۃ الحشر دی ولكن الله يسلط رسله او استاد په لاسونو مذاب ورکوي دا الفاظ هم یو ځای راغلي او زما ذهن حاضر شنو ناغي محمد والخمیس وتولى عنه محمد صلی الله علیه وسلم مخواړو دینه حتا حين تر یو وخت پورې تسلی کې داخل دی دا شیخ بوي چې 13 آیت کې حتا حين کې عذاب دنیوي مراد دلته کې عذاب اخروی مراد دی او دا اصلا امام رازی لیکلی وتولى عنه مخواړو محمد صلی الله علیه وسلم د مشرکان نه دوباره وته وي تاکید نه وته وي دی پردا و دی دا کلی پردا مخته والا وا تر دې دا الله حکم کی دا الله حکم راشي دی تا د دې تبای تکرار د تاکید د پاره دی حجت کې د مبالغه د پاره سمرقندي وي یا د عذاب د وعده د تاکید د پاره د خیر نه جوزوي اسی الله بیا خبرې نه کوي واب صرف صوب يبصرون دام دغه سي د خصن چې مخکې درجو تاکید د پاره دی مهلت ورګه یا ګور دی دا زرد دی به موویني یا مهلت ورګه دی تا زرد دی به وینه عذاب کم چې زموږ په دی باندې راځي هغه په دې توبه پیدا نه ورکي دلته امام رازی وی ښا چې هذه الکلمه فيما تقدم احوال الدنيا اما کې هند دنیا بارکه او فی هذه الکلمه احوال القیامه اجدا مطلب واخنه تکرار زایل شو ٹھیک شو سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین سبحان ربک سبحان پاکی د ربک استغفر الله ستارب پاک دی ملائکه غسر خدایان ندی پیریان ندی پیغمبران ندی ستارب پاک دی شریکانو نه رب العزت چې مالک د عزت دی رب والده عزت والده عزت دغه په اختیار کې دی عزت هغه ور کوي اما یصفون پاک دی داغه نه چې دی بیانې د مشرکان بیانې هغه پر اختیار نازول دي نه نازول نه دي لونه نه دي خزي نه دي پیریان وی زامن دي نه نسب نه زامن دغه بندگان دي کمزور دي عذاب ته بزي وسلام و سلامتی علی المرسلین د الله تعالی پر رسولانو باندې تاو کته نوح علیہ السلام واقع دو کته چا بچ کې الله بچ کو ابراهیم علیہ السلام واقع دو کته سلامتی علی چا ود الله طرف نه الله بچ کړو نور پیغمبران تاو کته په ټول مرسلین باندې د الله سلامتی علی والحمدلله او صفاتونه د خدای توب یواز الله رب العالمین چې رب د تمام عالم بل چلا حمد نشتا پر اختیار نشتا ملک نشتا رسول نشتا حمد صرف الله له صفات د خدای صرف الله له صفات د خدای اس مخلوق نشتا عقیده د برابر کړه کنه عقیده ټیکي کنه قران عقیده پاکي سبحان ربک رب العزه موږ بڑا بیره اکثر موږ کو نو شیخ صاحب مشر زوی ابو منسکو ابو سعید صاحب مفتی ابو سعید دا به یو رکعت کې وي سبحان ربک رب العزه والحمد بیا به بل رکعت کې بل ثم نزه نفس عما قائد الكفار تنزیح بیانی دلته کې دا غسنه چې کافرانو ویلي نبی امام رازی وی چې الله پر ډېر حسن طریقې سره سورۃ خاتمه راوسته ده او ټول مطالب عالیه پای کې را بند کړی دي ګوره او مهم خبره چې عاقل لپاره پکاري ګوره هغه پکې را تړلې دي
اول دا چې د الله او پیژني بقدر طاقت البشریه ثم چې انسان کې یو طاقت ته ناول پدریو طریقو سره خپل پہچان ورکړل دي تنزیه او تقدیس داغه چې هغه پاک وګڼو غره چې هغه صفات سره لایق نه دي کنه ناغه نه پاک وګڼنه نه کې لفظ سبحان راوړل دي سبحان راوړل غره ها په دې طریقه باندې شی سره سورۃ الاخلاص تفسیر کوي دا اصلا د امام رازی طرز ده ها امام رازی چې ډیرو ګورې بیا به دا خبره کوي او هغه د ادم پہچان په کومه طریقه معرفت د الله په کومه طریقه هر صفت دغه لایق وګڼه چې هغه د الوهیت سره خید دغه لایق دی هغه له وکا هغه رب العزت کې هغه رون غاړه ذکر ربوبیت فإن الربوبیت اشاره للتربیه دا تربیت ته بده کې اشاره ده او دا په کمال حکمت باندې دلیل دی او رحمت او عزت اشاره للکمال القدره دریم هغه پاکو غاڼه د شریک نه او د نظیر نه پاک بیگانه د شریک او د نظیر نه ها اما یصفون کې ماغه ته اشاره شو ابل رب العزت کې اشاره ده چې قادر دی په هر سبان هر څه کولی شي ها العزه باندې الابلام راوسته دي ها 180 نه ول 182 پور ټول صورت باندې تفریع ده صورت باندې مسائل بیان شو داغه نه ثابتيږي دا ثابتيږي ملائکه بحث وکړو دا ثابت شو چې خدایان نه دي نو خدای څوک دی الله دی کنه باقی دل ده د جناتو بیان شو کمزوري بیان شو نو ستر وته نتیجه تفریع سره څنګه ده دارو وته سبحان ربک رب العزت عما یصفون د ملائکه حالات بیان شو د انبیا بیان شو نو ستر د شو چې دا خدایان نه دي دا بندگان دي ٹھیک شو د سورۃ داوام د داخه آیتونه د انبیاء او د ملائکو د پیریانو عجز او احتیاج هغه ثابت شو بیان شو په دې صورت کې دا تاول د بخبل سترګو نه معلومه شو چې الله سره هیڅ څوک شریک نشته چې پیغمبر نه دی نه صحابیم نه دی هغه سره شریک چې صحابي نه دی نه تابعین شریک نه دی او پیر بابام شریک نه دی هیڅ څوک شریک نه دی که ژوند دی که مړ دی که ملک ته کې پیری دی که انسان دی که هر بلا ده دا الله سره شریک نه دی او نه دا شفاعه قهري په زور څوک د الله نه دی نشي خلاصولی چې کله او تعالی اډرو کې نه بیا به شفاعت کوي سبحان ربک رب العزه سبحان پاک ته هغه الله چې ستاره دی محمد صلی الله علیه وسلم ستاره دی هغه د هر نقص نه د هر سونه د هر سیز نه پاک دی هر پلید سیز نه رب العزه ته چې رب د طاقت ته رب العزه رب القوه والبطش تبروي رب القوه والبطش طاقت والده سخت نیولو وای سخت گیر دی کنه قدرت والده مقاتل وی یعنی عزت من يتعزز من ملوک الدنيا عزت والده چې عزت ورکی چاله دنیا کې کم بچیان ولا سوګو چې رب العزت عزت والا رب د ګوره غ ذلیل نه د ګوره ها عزت والا د ګوره مخلوقات په نسبانه غ عزت والا ده یا د عزت رب د عزت دغه په اختیار کې دی مالک د عزت ته چاله چې غوړ عزت ورکی پوهیږي خپل عزت والا دی خو ور عزت دغه په سره دی ګوره خزانه د عزت هغه سره دی چاله عزت ورکی چاله ورنه کې دوړو کې امتحاني ښه که ذلیل شوم ستا امتحان دی کې عزتمن شوم د امتحان دی ګوره یاد ساته ابن کثیر وی ذل عزت عزت والا التي ترام لا ترام ته عزت والا چې ورزول نشي هغه عزت نه شي خرابوله ته دغه جنډه نشي ورزولې ښه الله ته نشي عزت کوله اما یصفون دا هغه سن پاک ته چې دا مفتریان دا دروغجن لزان نه بیانې چې دی پلان کې د الله ولد د نازول دی پلان کې د الله لور دا یا دی کم شرک افترا کوي کنه یا دا هغه خزه بیانې چې پلان کې د الله خزه د نوذ بالله یا اولاد د دین هغه پاک دی دا معتدین مفترین چې کم دروغ وي وسلام و سلامتی علی المرسلین په مرسلانو باندې پلیګل شو باندې امام رازی لیکي چې دلته کې بل نقطه دی کې ذکر کړي اهم خبره چې اکثر خلک چې مخلوق شکم دغه ناقصي اخلاق خرابي عادت خرابي کردار خرابي علم خرابي کمی پکې انداس یو مکمل انسان پکاړي چې دی تکمیل کی دی شخصیت صحیح کی دی د عادت او د مشرک شرادب او توغي یو مرشد پکاړي لارو توغي یو هادي پکاړي چې هدایت او لارو ټیک کی کنه ناغه صرف انبیا دي اغه راشي اغه د ناقص خلقو کمال وکي تکمیل وکي ها دلته کې دا تخریج کوي هغه رسولان برازي
هغې له اقتدا غي پسې روان شي. دا و د صورت ته انبیاء کمال دا دی چې الله هغې له نجات د عذاب نه ورکړی، سلامتي له ورکړی. دا الله ورکړي دا مرتبه، خو خدای کړی نه دی. ګوره خلک وي الله ورکړی نه، الله ورکړی خو الله کړی خو نه دی که نه، وي الله وله ورکړي نه، الله خو الله کړی نه دی. ته پوهېږې نه. وسلام و سلامتیا ده د الله طرف نه په مرسلینو باندې. الله د عذاب د لوی رضا نه بچ کړي، دنیا کې هم د عذاب نه بچ کړي دي. یا د الله سلامونه دی په دې باندې دی عزت کوي، یا تا ته هم چې د الله سلامتیا ده پغې الله پیغمبران نه خرابېول، هغې توحید پرچار کړی دی، د رسالت پرچار یې کړی دی. دې کې څه کمزورې حدیث بعد خلکو نه کړي. کله تاسو په ما باندې سلام را لېږئ، په مرسلانو هم سلام لېږئ. فإنما أنا رسول من المرسلین. ابن کثیر پر ټول رد کړی دی، موجود دی. ها تفسیر بل د آیت دا دی، ابن کثیر لیکي د الله سلامتیا ده پر رسولانو په دنیا او په آخرت کې. د الله سلامتیا ده، الله تعالی په سلام ده. والحمد لله رب العالمین. صفاتونو کارونو د خدای توب یوازې الله لري، یوازې هغه کی د خدای توب کار یوازې الله کی. دا ومنه بل څوک پیر فقیر ملنګ پر اختیار رسول نشي کولای، یوازې هغه کی د خدای توب صفات یوازې الله لري، بل چاله نه دی. رب العالمین هغه الله څوک دی چې رب د مخلوقات دی، رب د مخلوق دی. توحید داوا او دریم اهم خبره عاقل لپاره دی چې د دا پته چې د مرګ نه پس پس کیږي. دا بګای دا دې زده کی انعامات درو پیژنې، دا حقوق پیژنې، پاغه باندې دا حق پیژنې. داوی توحید اشاره ده پدې کې چې صورت کې کم کافران هلاک شو کنه، او د انبیاء والله امدادو کنده نعمت په نعمت د الله حمد بیان کا. والحمدلله حمد الله دې، حمد الله ویل کیږي چې رب د ثقلین او د جنو د انس ته. حمد یوازې غل خالص ته، سره پدې کې شریک نشته. سمرقندی وی حمد د الله علی هلاک الکافرین، دا کافرو په هلاکت باندې د الله حمد وایو چې د الله توحید نه منو، الله غل تبا کړو. شکر در به چې تبا کړو، او شکر در به چې د مؤمنانو د انبیاء امداد تکیو کړی دی وو. یا شکر د الله علی ارسال المرسلین مبشرین و منذرین، یا علی جمیع ما نعم الله بی علی خلق اجمعین، چې الله مخلوقات کې انعامات کړی دي. دنیا کې هم دا حمد دی او آخرت کې هم دا حمد دی، په هر حال کې دا حمد دی. دلته ډېر تفصیل سره ابن کثیر روایتونه لیکلي چې کله مجلس ختم شي اخره کې دا وایي، قرطبی هم لیکلي دي چې دا وایي سبحان ربک رب العزة عما یصفون الحمدلله رب العالمین. خدا مرسل دی دا روایتو، سیدنا علی نه موقوف نقل دی، چا نور روایتونه هم نقل کړي دي، آئی کې هم کمزور راویان دي. سبحان ربک رب العزة دا وایي تله به درنی څوک مانده نه پس دا ووینو دومره مدله بوله تله تللی شي که نه، هغه انتهایی کمزور دی. مجلس ختمی کې دا وایي که نه. نور دعاګان هم شته چې دا وایي سبحانک اللهم وبحمدک لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک، دا م وایي که نه. ابن کثیر ما په دې باندې ځان له کتاب لیکلی دی، صحیح وایه نو 14 طریقو سره دا نقل دی دا روایت، او ټولې چې کوم دي که نه کمزورې دي. 14 سندونو سره دا نقل دی، اکثر مرسل دی او کمزور دی. دا د مجلس کفاره ده، رستو نه ګورئ. وما منا الا وله مقام معلوم، او نشته زمون نه هیڅوک مگر شته د هغه د مقرر ځای. ان مونږ کې هر یو تن چې دی پرختوي دغه مقرر ځای په اسمانونو کې. و انا لنحن صافون کې مخامخه صفونه جوړون کې د الله مخې، و انا لنحن المسبحون کې مخامخه تسبیح وین کې. و ان كانوا ليقولون کې دی خامخه دا مشرکان وو چې ویل بدی په خالو ان عندنا کچروي زمون سره ذکرن علم یا کتاب من الاول د مخکنو خلقو لكنا خامخاو مونږ عباد الله د الله بندیان المخلصین بچ ساتل شوی د ګناونو نه. فکفروا به کتاب کم چې دی ارمان کو هغه چراغ انکار وکړو. فسوف يعلمون زرد پوي بشي پنجام د کفر.
ولقد سبق یقینا د مخکې نه مقرر شوې ده کلمتنا زموږ فیصله لعبادنا المرسلین زموږ د لېږلې شو بندګانو په باره کې فیصله دا ده انهم لهم المنصورون چې یقینا د دې به خامخا مدد کولی شي الله به د امداد کوي د رسولانو د پیروکارو وان جندنا یقینا زموږ لښکرې لهم المنصورون لهم الغالبون خامخا دي به غالب کیږي فتول عنهم نه پیغمبر مخواړه د کافرونو حتی حین تر یو وخت پورې وابصرهم دي تا ګوره فسوف یبصرون دی بم ډیر زر ویني عذاب بدی ویني صبر وتوکا اف بعذابنا زمون په عذاب باندې استعجلون دي تلوار کوي دي ته غب جوړ کله عذاب بکلی کله بي نو را فیضان زلا کله چې غرا کوسي عذاب بساحتهم د دې د کور په غولو کې سهن کې فسا صباح المنذرین ډیر بد بوي سبا د يرول شو د عذاب وتول عنهم اي پیغمبر مخواړه اوس د دین پرې د حتا هین تر وخت پورې اګنور کام وابصر وګور فسوف يبصرون زر د دې بمویني سبحان ربک پاکی د ستارب له پیغمبر رب العزت چې مالک دې د عزت او عزت والده اما يصفون دا غنه پاک دې چې دی ول بیانې دی ول شریکان جوړي الله دې نه پاک دې وسلام و سلامتی د پیغمبرانو د الله طرفنا سلام المرسلین پر رسولانو باندې والحمد لله رب العالمین صفاتنا د خدای توبه کارونه د خدای توبه یوازې الله دې دغه په اختیار کې دي رب العالمین چې رب دې تمام مخلوقات